بسم الله الرحمن الرحیم. دم الحیوان ماکول اللحم. اختلافی نجاستونه بیانیدل چې پاغي کې یو اختلافی نجاست ذکر کېدو د وینې په باره کې. نو د وینې په باره کې دا ویلو چې وینا په یو څو قسمه ده. اولنی قسم بیان کړو چې د حیض وینا باغی باره کې دا ویلو چې دا په اتفاق د علماو سره نجس ده. او دویمه وینا د انسان وینه ذکر کړی و او د دې په باره کې دا ویلو چې دا مختلفن فيه ده، د دې په باره کې اختلاف ده. د دې نه دریم قسم وینه ذکر کړي چې هغه د دم الحیوان وینه د هغه حیوان چې د هغې غوښه خوړلی کېږي، یعنی حلال سوری وي. نو فرمایي والقول فيه کالقول فی دم الآدمی. د دې په باره کې وینا کول داسې دي لکه څنګه چې وینا کړې وه په باره د وینې د بني آدم کې، من جهت عدم الدلیل علی النجاسه، په دې جهت سره چې دلیل نشته دی په نجاست باندې. مطلب دا دی چې اصل پاشیاو کې طهارت دی، پاکوالی دی، سو پورې چې د هغې نجاست باره کې دلیل نه وي ذکر شوی. چې کله د نجاست په باره کې دلیل راشي بس هغه به نجس وي. دې وجې نه فتستصحب دا به ملګری شي البراءة الاصلیه، براءت اصلیه سره. براءت اصلیه مطلب دا دی چې دا به په خپل حالت باندې پاتې شي، اصلي حالت باندې. ويؤيد القول او تایید کوي د وینا کولو بطهارته د دې په پاکۍ سره ايضا دغه رنګي، یعنی دی معقول اللحم ساورو د وینې د پاره د طهارت د پاره دلیل هغه ذکر کوي. فرمایي حدیث ابن مسعود، حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دی. قال فرمایي کان النبي صلی الله علیه وسلم، چې و نبی صلی الله علیه وسلم یصلی مزکو عند البیت د بیت الله په خوا کې، و ابو جهل او ابو جهل و اصحاب له جلوس او داغه مرګریو چې دغلته کې ناسو. اذ قال ناسبا وینا وکړه بعضهم بعض ذین لبازن بعضتا ایکم کوم یو استاسنا یقوم پاوسی الى جزور اغوخانو تا الى جزور آل فلان وخانو د فلانکی والا ہوتا، فیعمدو پس اراده بو کی الى فرثها داغی غا غشانو بارکی و دمها او داغی وینی په بارکی و صلاها او داغی دلری په بارکی، فیجیء به پس راوڑی دی لرا ثم یمحلوه بیا ولا مهلت ورکی یعنی انتظارو کی حتی تردی پوری دا سجدا کله چې دی سجدی تلاش شي، فیضعه پس واچی دی لپاره علی کتفیه په ولو د نبی صلی الله علیه وسلم باندې. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای فانبعث اشقاهم پس راپور د شواغ ډیر زیات بدبخت پدوی کی، فلما پسر کله سجدا چې سجده وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم وضعه بین کتفیه، نو دغه لره او دغه ویني او غشان دای کې خودل وای چول په من زولو د نبی صلی الله علیه وسلم کې. وثبت النبي صلی الله علیه وسلم ساجدا او ایثار شو نبی صلی الله علیه وسلم سجده کوونکې، یعنی دا بیا پاسې دی نه شو ځکه چې دا غي وزن ډیر زیات. فضحکو پس دغه کافر نبی صلی الله علیه وسلم سره وخندله. الحدیث معنا اقرأ الحديث، دا حدیث اخره پورې ولوله چې دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله نقل کړی دی.
نو دینه طریقه د استدلال ذکر کړي. فلو کان دم الجزور نجسا، کچری وینا دغه خانو پلیتا، لالقى النبي صلی الله علیه وسلم ثوبه، نبی صلی الله علیه وسلم خپل جامه غورځولې و لري کړي بوا، او خرج من صلاته، یا به نبی صلی الله علیه وسلم د خپل مانځنه وتلو مزبه مات کړو. دا خو یو دلیل شو. دویم وقد صح، او یقینا صحیح ثابت شوی دی ان ابن مسعود، یقینا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ صلی مزکو وعلى بطنه، او داغه په خېټه باندې فرس وشانو ودم جزور، او وینه د اوخانو وا نحرها چې د اوخانی نهر کړو دا غیده، ولم يتوضا، او د سونکو. مطلب دا لري چې دا غشان د ځان نه ونی وینځله، دا وینه ونی وینځله، هغه سره موضوع کو. دا روایت مصنف د عبدالرزاق کې ذکر شوی دی، دارنګ مصنف د ابن ابي شيبه رحمهم الله کې. وإن كان هذا الأثر قد ينازع في الاستدلال على طهارة دم الحيوان، وإن كان، او یقینا ده هذا الاثر دا اثر قد ينازع چې دا راخلي کیږي فی الاستدلال، په استدلال کې علی طهارت دم الحيوان، په پاکوالی د وینې د حیوان باندې. مطلب دا لري چې د دې اثر نه پورا استدلال نشي کوله. داغه وجه دا ده چې د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه بارک دا خبره مشهوره ده، لأن ابن مسعود، زکا چې یقینا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه لم يكن يرى طهارة البدن، هغه نو چې ګڼه به پاکواله د بدن او د جامع شرط لصحت الصلاه، لپاره صحت د مانځه، یعنی هغه به دا واجب نه ګڼله، فرض به نه ګڼله دا پاکواله، ويرى، او هغه به ګڼله انها مستحبه، چې دا طهارت دا مستحب ده. قلت، صاحب دو صحیح فقه سنه فرمائی، لو ثبت الاجماع على نجاسة الدم لم نلتفت الى ادلة المتأخرين، کچری ثابت شي اجماع په پلیتای د وینې باندې چې دا وینه پلیتا ده، نو بیا به موږ التفات نکو دلایل د متأخرین ته، که اجماع ثابت شي. وإن لم يثبت، او کچری اجماع ثابت نشي، فالاصل بیا اصل چریا طهارت ته. ولسنا بحاجت، او نیو منگا محتاجا الى هذه الادله، دی دلائل ته. زکا والذی ظهر لی، او هغه چې ماته کوم خبره واضحه شوې ده د کتاب ولوي، بعد اختیار رسد غره کولو زمانہ، للقول بالطهارت، لپاره د وینا کولو د طهارت د پاکي، اعلی مدى 10 سنوات، په مقدار د 10 کالو. 10 کال زما د نظریه وا چې ما بوي چې دا وینه پاکه ده، خو بیا ان الاجماع فی المسأله ثابت، اجماع په دې مسله کې ثابت ده. مطلب دا دی چې اجماع ثابت ته په دې باندې چې دا وینه نجاسه ده. قد نقله غیر واحد، یقینا نقل کړ دي د لپاره بشمار خلق من اهل العلم، د اهل علمنا، ولم يثبت ما ينقضه، او نه ثابت شي هغه چې دغه اجماع ماته کی د دې خلاف نه ثابت. واعلى هذه النقولات، او د ټول نو اوچت په دغه نقلونو کې ما غره نقله چې نقل کړی شوی دی د امام احمد ابن حنبل رحمه الله نه. ثم ما نقله ابن حزم، بیا چې نقل کړ دی د لپاره ابن حزم رحمه الله، خلافا لمن ظن، خلاف ثابت دی چا لپاره چې ګماني کړی دی، ان مذهبه، یقینا مذهب د امام احمد ابن حنبل، القول، وینا کول بالطهارت، په پاکۍ دغه وینې سره. ومما وقفت من ذلك، او دا غسنا چې زه د دې علم تر رسیدلم د دینه، ما ته چې څومره معلومات دي،
نو هغه دا دی چې قال ابن القیم رحمه الله فرمایلی فی غاثة اللهفان اغاثة اللهفان جلد اول صفحه 240 کې سئل تپوسو کړی شو د امام احمد ابن حنبل رحمه الله نه چې الدم وینا والقیح او وینځي عندك سواء ستا په نسبت برابر دي قال هغه ویلا دا نه دي برابر یو شانتی نه دي د دوه حکم یو شانتی نه دي الدم وینا چې لم يختلف الناس فيه خلق پرې کې اختلاف نه لري کړي مطلب دا رې چې ټول دیتا نجس وي وقال مره او بل زل داسم ویلي دي یعنی داغه نه داسم نقل دي القيح والصديد دا ویني زوی او ناو والمدتو او مدوم ناو ته ویل کیږي خو الفاظ مختلفه دي عندي زما په نسبانی اسهل دا ډیر زیات آسان دي من الدم د وینینا یعنی د ناو مبارکی گنجائش ته ده خو وینه دا سره چې هغه سخت ده چې هغه نجس ده وقد نقل ابن حزم او یقینا ابن حزم رحمه الله نقل کړی دی فی مراتب الاجماع په مرتبو د اجماع کې د اجماع مرتبه چې کله هغه بیانې نو هغه نقل کړ د اتفاق د علماو علی نجاست الدم په پلیتۍ د وینه باندې چې په پلیتوالي د وینه باندې د علماو اتفاق دی وکذا او دغه رنګ نقل کړی دی هاذا الاتفاق دغه اتفاق حافظ ابن حجر رحمه الله په فتح الباری جلد اول صفحه 420 کې وقال ابن عبد البر في التمهيد ابن عبد البر في التمهيد په تمهید کې فرمایلی دي تمهید نومي کتاب کې وحكم كل دم كدم الحيض او حکم د هر یو ویني بشانت د ویني د حیض دی دا ابن عبد البر فرمایلی داغه قول ذکر کوي چې هر قسم وینه چې داغه حکم بشانت د ویني د حیض دی د حیض وینه نجس تنو دارنګي هر قسم وینه نجس تا الا مگر ان قليل الدم متجاوز عنه لګوینه چې دا مؤاخ ده یعنی لګوینه مطلب دا لري چې بيدون کې نه لشرط الله عز وجل د وجه شرط لګولو د الله رب العزت نه فی نجاست الدم وبارد پلیتای د وینه کې چې الله تعالی دا شرط لګولې یکون مصفوحا چاغه بيول شي فحين اذن هو رجس پس په دغه وخت کې دغه وینه بیا رجس شي چې قران کې ورته الله تعالی رجس ویلي ور رجس النجاسه او رجس چې دغه پلیتای ته ویل کیږي وهذا اجماع من المسلمین او دا اجماع د مسلمانانو طرفنا ان الدم المسفوح رجس نجس یقینا دم مسفوح چې دا رجس ته یعنی نجس رجس په معنی د نجس پلیت سره دی دا مختلف اقوال د علماو ذکر کوي وقال ابن العربي في احكام القرآن ابن العربي فرمایلی دی په احکام القرآن خپل تفسیر کې چې اتفق العلماء اتفاق کړی دی علماء علا پدی باندې ان الدم حرام یقینا وینه چې دا حرام ده نجس او پلیت ده لا یؤکل ولا ينتفع به نبدا وینه خورل کیږي او نه پدی باندې फायदा غستل کیږي وقد عینه الله تعالی ها هنا مطلقا او یقینا مقرر کړ د دې لپاره الله تعالی دغه قرآنی کریم کې مطلقاً قرآنی کریم کې الله تعالی مطلق ویلي دي چې انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر نو دم مطلق ذکر کړی دی وعینه فی سورة الانعام مقیدا او بیا خاص کړ دی په سورة الانعام کې مقید په مسفوح سره چې ودم مسفوحه الته کې الله تعالی ویلي چې دم مسفوحه وحمل العلماء او حمل کړ دی علماء ها هنا دغلت کی المطلق مطلق علی المقید ومقید باندې اجماع سره چې دلته کې یو ځکه ودم ویل دي نو بل ځکه دم مسفوح ویل دي مطلب دا چې دغه دم نه مراد دغه ویني نه مراد دم مسفوح دی وقال النووي رحمه الله او امام نووي رحمه الله فرمایلی دي فی المجموع خپل کتاب مجموع کې والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة دلائل په پلیتوالی د وینه باندې دا ښکار دي
ولا اعلم فی خلافا او ما ته نه معلوم پدې کې خلاف عن احد من المسلمین دیو تند مسلمانانو نا الا ما حکاه مگر هغه چې نقل کړ دی هغه لپاره صاحب الحاوی د حاوی والا حاوی نیوی کتاب والا هم بعض المتکلمین د بعض متکلمیننا انه قال چې دغه متکلمینو کې دغه کس ویل دي هو طاهر چې داوینه پاکه ده خو ولکن المتکلمین علیک المتکلمین چې لا یعتد بهم دا هغه هیڅ اعتبار نشته دی فل اجماع په اجماع کې والخلاف په خلاف کولو کې آخر کې صاحب د کتاب فرمایي قلت دی وی زویما یعنی سوق وی ابو مالک وی د دې کتاب والا الذي هغه يترجح چې هغه راجح ده لدی زما په نسبانه ندما یقینا وینه چې نجسون دا پلیته ده لثبوت الاجماع د وجه ثابت له د اجماع حتی تر دې پوری ينقل چې نقل کړي شي ان امام دیو امام نه یتقدم چې هغه مخکې کړي شي علی احمد او امام احمد ابن حنبل رحمه الله باندې القول بالطهاره چې هغه امام وینا کړي وي بالطهارت په طهارت باندې په پاکوالي سره یعنی د داس یو امام نه نقل شي چې هغه د امام احمد ابن حنبل رحمه الله نه لوی امامي او هغه وی چې وینا چې دا پاکه ده نو زه بیا داسې قول وکم خو داسې چانه نقل بلکې امام احمد ابن حنبل رحمه الله نه دا نقل لی چې وینا پلیته ده والله اعلم او الله تعالی زیات پويږي